بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخښونکی او غیرتي باچا دی. قدرمنو کتونکو بیا د لونخول تاڼه ده. دغه مخامخ چې کوم مجرم ښکاري د خپلې د زړه د ټوکړې قاتل که زه ورته ویم د زړه ټوکړه بچي د زړه ټوکړی د اتو میاشتو خپله بچنګۍ په سکرین به تصویر ښکاري. دغه ډېر په بېدردۍ سره دغه بدبخته انسان قتل کړه. ولاړ یې لونخول تاڼه ده. ډېر ښاغلی محترم اسیچو ولایت خان ولاړ دی. پرون چې مونږ ځي دا خبر څنګه ورکړو نو ملګري کمنټس وکړه ولایت خان ملګري کمنټس وکړه ولایت خان شته ګنټه نیمه کې ګوره سړی به ګرفتار کمنټس وکړه. تاسو به ډایرکټ کال وکړو چې سړی ګرفتار شو. نو تاسو ټیم ته ډېره مبارکي ورکړو چې داسې کیس تاسو په 24 غنټو ټیم هم ولې نه ورکړ. ډېر زر ټریس کوئ نو تاسو ته ډېر مبارکي درکوم. بالکل ډېره مهرباني. دا راته ووایي جي دا چې کوم مجرم ولاړ دی د کړي څه دي جي؟ ما خو مختصر ویل زموږ کتونکو سره ګرانه ده پر جرم واچ دا پروګرام دی چې یو خو د نشه کوي د چرس کوي که نه بل د کور ودانې سره تعلقات ښکلي نه دي. لکه کور کې فرق د کور دننه خو موږ نه یو خبره خو لکه د ده خولې دا ګوپ دی چې یاره کومه ولا لاډپ نه ورکړي نو په ما مور هم د ما خلاف وي او خود هم د ما خلاف وي. نو کور حالات دي ډېرو په دغه عرض به هم دي چې چیړ میړ کړی چې چیړ جګړه مګړه کړې ده. نو بیا د ده یو ماشومه لور ده د شپږو میاشتو ده هغه ده ته یې اخیستې ده او هغه چې کوم دی نو راوړې ده او بیا دغه دی کې یو ډنډ دی ګلشن آباد ورته وایي ګلشن آباد او ډنډ کې ده غورځولې ده او دې ته تللی دی بیا وفات شوې ده. بیا خلک راوته دی هغې کتلې ده نو هغې هلته ډنډ کې مونته روچته کړې ده او دې دا موقع نه تښتېدی و چې تقدیر بیا موږ ته اطلاع وشوه موږ لړو زه چې ورغلم ځای ته ورغلم د ده جینۍ وروڼه دي ما سره ملو شو څه نور کسانو د علاقې مو کوم چې د پولیسو خیر خواهی که نه لکه هغې سره زه ملو شوم نو هغې ما ته چې بهي داسې کار دی چې دې وتې دی دې به دلته د خټانو مټانو کوي چې د بل خوا نه دلی خو زمونږ 9 بجې د ماشومې جنازه 9 بجې جنازه وشي د هغې نه پس موږ خپله هم ورپسې وځو زه به تاسو سره رابطه کوم موت یې ټیک شوه. موږ ته یو ځای خو موږ هغې ګرځېدو هغه علاقه موږ سرچ کړه خپل ځاني بیا ما ته رنګ چې بهی موږ راووتو ته کوم ځای کې موت یې تا چې کوم ځای خورې هغه طرف ته موږ سرچ کوو نو هغوی چې تاسو دغه طرف وګورئ دا بل طرف موږ ګورو هغه هغې چې کوم دی هغې له لاس له ورغلې ور یې وسته او ما ته یې رنګ چې بهی راشه سړی دا وشو بس موږ داسې مخامخ هغې دی خوا موږ دی خوا موږ ته یې حواله کړو زه به ده ته بدبخته ووایم جی بالکل زه به ده ته بدبخته ووایم چې یو پلار لګي او هغه خپل بچی د زړه غوښې د زړه ټوټه چې په هغې خلک ځان قربانوي. سرجي ستاسو ماشوم ولاړ دی بچنګې د زړه ټوکړه ده په ده چې معمولي سخت دی په تاسو څه تېرېږي؟ خدای شته کو خوب هم وکړي آرام به دې نه سکون به دې نه بچی ډېر خوږ شی دی مور پلار خواږه دي په دنیا کې او دویم ور بیا بچی دی چې دی خوشحالي ته به خوشحالې هر سړی دا دغه چې د ما بچی ښه با اخلاقه لوی شي تعلیم وکړي د نه سړی جوړ شي او دی د ما نوم روښانه کړي ټیک شو د هر پلار دا خواهش وي نو به ده ته به زه بدبخته ووایم چې ده د خپل د لړو ټوټه راواغېسته او هغې داسې اوبو ته وویشته او هغه وفات شوه. اف آی آر جی چا وکړو ده باندې کور والا کړی دی جی کور ودانې په اف آی آر کړی دی جی پرون تاسو راوستی نن تاریخه پورې تاسو ته ولاړ دی دې څه خپېمانتیا لري تاسو ته اندازه دی بالکل دی وایي چې بس ځینې وخت په ژړا شي ځینې وخت څه کوي دی موږ پرون راوستی مازدیګر او اوس به عدالت ته پیش کوو به بوزو عدالت ته پیش کوو نو سزا جزا ورکول دا د عدالت کار دی د پولیس کار نیول دی منډوال دی او سزا او جزا چې کوم دی هغه عدالت کار دی چې عدالت هغې ته وګوري څنګه سزا یې چې عادت ومنو خو سزا دله ځکه پکار ده چې آینده دپاره بل سړی داسې نه کوي لکه تاسو مخکې م راغلي دلته په دې لونخوار کې ما ته یو زنانه لاله کړې وه هغې له هم تاسو پروګرام کړی و که نه نو هغه هم جیل کې پروت دی نو داسې خلکو له سزا پکار ده چې دا د خلکو ته سبق شي چې سبق شي چې آینده دپاره بل سړی داسې نه کوي. د داسې خلکو چې راوځي بیا معاشرې ته عدالت یې برې کړي د دوی ژوند څنګه تېرېږي تاسو ته اندازه شته چې په دې څه تېرېږي یا خپېمانتیا یا دوی ځان سره څه کوي لیونتوب پلی کوي نه نو کو دې پښمانتیا کوي کو دې جاړي کو دغه خو ظلم خو کړی دی که نو ظلم خو واپس نه راځي که نه دا به دغه کې ته یو سړی چې کوم نیولی واته چې بس بیا راپرېږده بس هم توبه مې وسه نه دله دا کم از کم دله سزا پکار ده
چې آینده دپاره بل کس داسې نه کوي. دی جي څه نشه مشه کوي؟ دی چرس کوي، دی و چې د چرس کمه او چرس نشه کوي. مننه جي، خوشحاله شي. قدرمنو کتونکو د ولایت شاه خان موقع تاسو واورئ دغه مجرم حوالې سره دی نو د دې پروګرام په توسط سره دغه میسج هغه معاشرې ته هغه مور او پلار ته چې کوم په خپلو بچو باندې نظر نه ساتي، خپل بچي نه دا تپوس نه کوي چېرې تر شپې په 10 بجې په 12 بجې رالي د چېرته نه رالي، تاسو دا غټ موبایل دی دا د کومې رالي، ته د خپلو یارانو دوستانو سره چې کور کې وینا نه کې دغه واچ په خپل بچي باندې چې وساتې ته نو ستا د بچي نه به داسې رنګ انسان نه جوړېږي. نن شهاب په اتکړو کې ولاړ دی، دا به یقینا چې د مور او پلار په تربیت کې به څه ناسه کمي ځکه بچي ته اتکړی ولګېدی، قاتل جوړ شو، خپل کور یې تباه او برباد کړو. هغه کور ودانه چې په نوم د ښځې په کور کې یادي یا کونډه شوه، هغې ته به د معاشرې خلک پیغور کړي چې خاوند یې جیل ته لاړی، د چا په جرم کې خپله بچی قتل کړه. هغه خورکۍ دپاره ژوند ګران شو، د دپاره هم ګران شو، ځي به جیل ته که راووتو خو بیا به په معاشره کې ژوند تېرې. خو د دپاره زموږ خپلې عدلیې ته خواست دی چې زموږ دغه رونه دا پولیس والا دا زموږ مشران دوی خپل کار کړی چې مجرم ته اتکړۍ لګېدلي، خو سزا ستاسو کار دی، نو ستاسو قلم چېرته د ده په حق کې ونه چلېږي چې دله سخته سزا ورکړي چې په راروان وخت کې څوک داسې ظالم نه جوړېږي. بهرحال قادر نواب صاحب راسه ولاړ یو خبره نږدې سمو تاسو چې د مجرم د جرم حوالې سره زموږ کتونکو ته څه وایي؟ نو دغه ډېر ظلم کړی دی، ډېر زیاتی کړی دی، مونږ ګرفتار کړی دی. زمونږ به دا کوشش وي انشاءالله چې ده ته سزا میلاو شي، ده ته د خپلو کړو هغه سزا میلاو شي. زمونږ به دا کوشش انشاءالله. ته وایي چې ستاسو خو دا پیډ دی، تاسو پکې بلا وخو شو، داسې مجرمان چې کله تاسو ته په اتکړو کې ودرېږي خپېمانتیا لري؟ بالکل لري، سوچ نشته کاري هغه بیا د دې نه شوی دی، اوس په خپلو کړو باندې خپېمانه دی. تاسو دنه تپوس ومو لکه دی په خپېمانه دی، خو هغه کار د ده نه شوی دی. دا پنجابیان وروڼه زموږ یو خبره کوي وایي یاره پښتون اول کار کوي بیا سوچ کوي. دا خبره بالکل دا صحیح خبره ده، مونږ اول کار کوو بیا وروستو پې سوچ کوو، بیا خپېمانه وي خو هغه کار زموږ نه شوی دی. دا چې کوم ملګری دا هم کم عمره دی، ډېر والدین به تاسو ګوري دا وخت نو زموږ مشران یې دغه والدینو ته میسج څه ورکوي یاره چې ما خو څنګه ویل چې خپلو بچو باندې نظرثاني پکار ده، همداسې د میسج به ورته څه ورکوي چې والدین مونږ له دا پکار دی چې د خپلو بچو ښه پرورش وکړو. دا د هغې وجه ده چې د دې پرورش ښه نه شوی، په وخت باندې دې نه تپوس نه شوی، په وخت باندې بس د هغې د انجام یې اخر کې او بس هغه ټوله فیملي تباه باندې ټوله فیملي د خاندان کې چې کوم مور او پلار یې تباه شوه، د ښځه کونډه شوه، بچی لاړې، بالکل جی بالکل ژوند یې تباه شو. جي ډېره مننه، خوشحاله شي. قدرمنو کتونکو آیس نشه راوتې ده، چرس پوډر دا څیزونه خو د پخوانۍ خو آیس راوتې داسې یو نشه ده چې هغه کله سړی دغه نشه کې نو بیا نه رشتې پېژني، نه مور پلار پېژني، نه بچی پېژني، نه بله داسې عظیمه رشته پېژني. نو ده چې کومه رشته قتل کړې ده نو دغه ماشومه چې راغټېږي د شپږ اووه میاشتو نه چې واوړي کال ته ماشومه رسي نو بیا ورو د خبرو سایډ ته کوشش کوي چې غېږي لکه د توتي. لومبی د ماشوم په ژبه چې کوم الفاظ راځي هغه د بابای هغه د پاپای ماشومان په کور کې که نه نو دغه بابا دغه پاپا د خپلې د زړه د ټوکړې قاتل جوړ شو، په کتکړو کې ولاړ دی، خپېمانه دی. بهرحال خبرې اوسه کومه مختصر شانتي. دا راته ووایه شخابه څنګه یې ښه خیر نیغ ودرېږه نیغ ودرېږه شخابه ښه خیر. سبق د څومره ویلی شخابه؟ سبق مې نه دی ویلی. سکول ته نه تللی؟ قرآن سبق دی ویلی؟ نه سپارې مې ویلي. او کار به دې څه کوو؟ کیما کیما به دې خرڅوله؟ پلار دې څه کوي؟ پلار مې وفات شوی. مور دې شته؟ مور مې شته. ستاسو وروڼه څو یې؟ درې وروڼیان. تا به قیمه خرڅوله د بچپن نه که نه نور څه ټکه ټوکه به دې کوم؟ بچپن نه وړوکې دغه کار دی. قیمه چې به دې کوله نو خو به تا غوښه دغه کوله، کله چې بچی وجله سړک ته دې رشتله داسې وه؟ نه دا خلک ویره د ماشومه ستاسو د علاقې خلکونه ما واورېد چې هغه یې اوچته کړې و سړک ته یې رشتې وه. سړک ته مې نه ده رشتې. څو بچي دي؟ دغه یوه لور مې وه. نو لور خو د الله پاک یو لوی رحمت دی، که زوی نعمت دی نو لور رحمت دی. او لور خو په پلار باندې دومره خفه کېږي چې په مور دومره پروا نه ساتي، خو د پلار دپاره خو لور خپل سر ورکولو ته هم تیار یې. تاسو دومره ظلم څنګه وکړو؟ ولې څه وجه وه؟ مسله څه وه؟ مسله دا وه دوی د ما د مور سې د دې له مخکې به پولیسو څو پیرې راکاږلې ما ته ما سره پولیسو کار مه کوې مه کوې. او راله ما ښځه م راله تاڼې ته، ما بل کشر ورور م رالی، مور مې م راله، دې ځای کې راپورټ وکړو او په ما پسې شپې پولیس راله. ولې مور راله؟ مور خو د بچي سړه خورېږي. زه بار بار دا خبره کوم، مور ولې جوړه شو چې په بچي په عیار کې اړه به دې ولې پوخ کړې نافرمانه به وي خبره به دې نه مور د ما ډب هم نه دی ورکړی. ولې دومره مجبور؟ هسې ښځه له مې یو څپېړه نیم ورکړه په هغې تاو واغستو نو بس په هغې ښځې م سپې مې وپړسولې، مور مې هم پې سپې مې وپړس. شپې یوه بجه دې ته راله راپورټ یې وکړو نو زما هم دله ده سم دغه هوایي شو باندې هغه یو سړی راته بد بس زور دې په ماشومه ویسته؟ ماشومه مې نشته خو بس څه کوې بس کار دی شیطان دی وشو اوس پې زه دونه خفه یم دی بس کار دی خو شوي. سوچ دې نه کوو چې یاره زما دا بچی
دا زړه ټوکړه دا زه مړه کومه زما به څه انجام خو پرېږده دا خو د جنت ګلو لاړې ستا به څه انجام سوچ دې کړی ته به اوس جیل ته ځې خبرې جیل ته تللی مخکې جیل کې څه جیل کې بس تشې ډبې بس پای بس سملی نه او نور پکې څه وي ماشي مچاني جیل او دنیا جیل کې نورې څه سختي ووایه دغه کتونکو ته چې کوم ستا په شان سرتیزه دي او اډو په چاړه نه سیزي خپله بچی دی وجلې ده نو دغه خلکو ته څه وایي یاره ته خو جیل ته تللی بار بار ته به اوس بیا هم ځې نو دغه خلکو ته ووایي قلار شي د ټوپک تمانچې نه قلار شي د قتل نه قلار شي د خپلو رشتو کټ کول مه کوئ جاینټ سیسټم دی په پښتونخوا کې یو ځای اوسېږو مور او پلار او چې کوم وروڼه په مشکله باندې خلک بیلیږي نو په هغې کې چې یو سړی داسې راپاسي او داسې یو قدم واخلي نو ټول کور دپاره دغه پریشاني ځکه مور او پلار د پلار او پات شوی الله دې وبخښي خو مور یې په کور کې ده نو د هغې دپاره هم غم دی دا کور ودانې کونډه شوه بس په کونډه حساب ده سړی چې جیل ته لاړی دی په مشکله راوځي هغه ماشوم هم ترې لاړه د لږ غوښې وه اب هم مړه خوري نو ستا د یو سوچ نه کولو د وجې ستا کور تباه او برباد شو دغه سوچ که دې کړی وی نو ته به اوس په هد کړو کې نه وې ولا او چې اخیری تپوس ته نه کوم بس باقي تاسو هم خبرې نشته دا چې کوم خلک دې ګوري څه ورته وایي تا چې کوم جرم کړی دی والي څه ورته څه وایي یا څه میسج ورکړې څه پیغام ورکړې تا جیل لیدلی بار بار تللی بیا ډېر خلک دي زموږ په معاشره کې چې کوشش کوي چې د بل انسان وینه توی کې قتل وکړي نو هغه خلکو ته څه وایي جیل کې څه جیل کې سي بس سخت دی که نه ژوند د بل په اختیار کې دی اوس خو ته ښه آزاد به ګرځېدې په معاشره کې که نه زور زیاتې رسره چا نه اوس رالیت کړی دي لا ټیک شو جی ټیک شو ډېر ورور وقار صافي موږ سره ولاړ دی په زړه کې د انسان سره همدردي ده انسانیت باندې مین دی زه به دا ووایم نو هغوی چې یاره یو خبره نه زه کوم دا چې کوم مجرم ولاړ دی په تاڼه کې د ده انټرویو شو یوسف جان صاحب هم وکړه موږ هم وکړه نو ورور دې حوالې سره به څه وایي دا چې کوم مجرم ولاړ دی د جرم رحیم اول خو زه ستاسو د خیبر ټیم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلی او کورج مو کو او بیا سپیشلی د ولایت شاه صاحب او د قادر صاحب ډېره شکریا ادا کوو چې د دوی کور والا راغلل او ایف آی آر یې لانچ کو او بیا په ګنټه دوه کې دوی چې کوم دی ملزم اریسټ کو د دې باره کې به زه دا ووایم چې بېګا ما په فیسبوک باندې د ده د ماشومې تصویر ولیدو والله که زه خو ډېر زیات انتهایي خفه شوم حالانکې لور د ده ده خو زه د انسانیت چې کله هغې ته ما وکتل نو خدای شته زه ډېر زیات زما سترګو کې اوښکې راغلې ځکه چې هغه ماشوم چې کوم دی یو ګل په شان ماشوم و نو زه ډېر زیات خفه شوم او زه به دا ووایم چې دې کې د ده قصور ځکه نشته لکه د ده قصور خو دی خو لکه دی چې کوم دی نشه کوي نو اسلام کې وایي چې لکه نشه حرامه ده ځکه چې د نشې نه بعد ته کوم کار کوې نو ته په هود کې نه یې نو د هغې د وجې چې کوم دی دا کار کړی دی نو دا انتهایی ډېر بیکاره کار کړی دی او ورزېدلی کار دی او دی به اوس خپیمانتیا کوي خو د دې دا خبرې دا علاج نه دی چې بس زه خپیمانه شوم او ده قتل کړی دی او د قتل چې کوم دی د دې هېڅ دغه نشته دی به ټول عمر په دې کې کړیږي او دا چې کوم دی دا ماشوم د خلکو د شفاعت ذریعه جوړیږي اخرت کې چې مور او پلار ماشوم مړ شي نو هغوی وایي چې موږ به د دې ماشوم په وجه بخلی کېږو نو دا به لکه څه جواب ورکوي لکه دی چې لاړ شي دی چې دا خو ارضي دنیا د بل مرګ دی ټول به مرو دی چې مړ شي نو دی به دا ماشوم به ده ته څه وي دا به د شفاعت ذریعه جوړیږي که نه د دې د وجې به ده ته سزا میلاویږي نو زه کاینډلی د ټولو مشرانو ته میندو خویندو ته څونه ویورس ما ګوري زه هغوی ته دا ریکویسټ کوم چې پلیز تاسو په خپل ماشومانو باندې په خپل کور کې په دغه باندې هلکانو باندې په دې ینګسټر باندې خاص کل خیال ساتئ چې دی ځي چېرته داسې دا پیسې د کوم ځای نه راځي دا موټرسایکل استعمالوي دې باندې دا ټیرونه اړی راړی بل اوزم یو مرګ شوی دی نو زه وایم چې داسې قسمه ایجوکیشن دی وله ورکوي دیني تعلیم ته دې ده نه موږ تپوس وکړو تا د قرآن سبق ویلی ده ویل نه موږ دلته تعلیم کړی نو دا ټول نه غټ بیسیک بنیاد دی چې دا د کور نه د دې نه محرومه شوی دی نو انشاءالله زما خو دا امید دی ټولو ته دا زما ریکویسټ دی چې د خپلو بچو پرورش وکوي او چې کوم دی د داسې قسمه کرایمز او د جرمونو نه دوی دی چې بچ شي نه د لونخوړ تاڼې د پولیس فورس ټول ټیم بیا د ډي پی او صاحب هم ډېره مننه کوو چې د هغوی په کوششونو دغه زموږ محافظ فورس چې کوم دی هغوی په 24 غنټو کې دننه نن سبا کیس نه پاتې کېږي پټه په سر کې د ښکر ولې نه خو دغه د وردۍ خاوند ته مخامخ شي قدرتي خبره ده هغه کې بیا دم نه راغلی یاد کړی ورته لګېدلي خو بیا زموږ ګیله د خپلې عدلیې نه د عدالتونو نه چې یاره تاسو ته کله داسې مجرم ودرېږي نو د هغه په حق کې سخته فیصله وکړي داسې یو سزا وله ورکړي یو لم که سریام پانسي ورکړه په یو چوک کې خدای شته که څوک هم داسې وکړي جرمونه ډېر شوي په معاشره کې د دې دپاره صرف او صرف سنګینه سزا
مقررول دي چې کوم زمونږ په ادارو کې ناس خلک دي په اسمبلو کې ناس هغوی ته هم پکار دي سخته قانون سازي وکړي ګنې معاشره ډېر غلط سایډ ته روانه دی سړي نن خپله بچۍ مړه کړه او بله ورځ یو خپله کورودانې وجلې وه په روژه کې داسې څوک پلار وجني مختلف رشتې دي هر څه موجود دي تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې په الکترونیک میډیا پرنټ میډیا باندې روزانه داسې تواتر سره داسې کیسونه روان دي د روکتام دپاره صرف دغه یو حل دی چې فانسي ام کول پکار دي ګنې نن دته لګېدلې سبا بل ته هم لګېدی شي نو دغه هتکړو کار نه دی صرف هتکړۍ ولګې زما د ورونو ته زه بیا هم سلوټ کوم دوی مجرم خپل کار یې اوسه کړی خپل ډیوټي سرته رسوي خو باقي کار د عدالت دی نو عدالت ته موږ جولۍ نیسو چې تاسو کاینډلي دې مجرم له سخته سزا ورکړي چې په راتلونکي وخت کې څوک خپلې رشتې نه کټ کړي همدې سره خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین فیصل خان له اجازه ورکړي په دغه دعا سره چې شرط یې ښه ده به د بریالي شي الله